بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه پرون سبق کې مونږه دا خبره کړې و چې ادوات الاستفهام کله کله د سوي چې هغه د خپل حقيقي معنی نه علاوه په نورو مجازي معنی باندې دلالت کوي او حقيقي معنی چې موږ پریدو مجازي معنی اخلو نو دا غي لپاره یو د قرینه ضرورت ته چې قرینه موجوده وي الته کې چې دلته کې د دې ادوات الاستفهام نه د خپل حقيقي معنی نه مراده بلکې مجازي معنی مراده یو قرینه په کار د بل سیاق سبق نوم د دې پته لګي سیاق سبق یعنی مخ کې ورستو کلام ته بتو ګوره دا مخ کې ورستو کلام نه دا پته لګي چې رد لګي د دې لفظ نه دا معنی نه مراده بلکې بل معنی ته اندته مراده است نو پرون سبق کې مونږه سلور معنی دیندا کړی وي چې دا حمزه دا ادوات الاستفهام کله کله راځي د تصویر لپاره دا غیر لپاره مثال ذکر کړو سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ندلګی را هم انذرتهم کې جلا حمزه دا د لپاره د استفهام نه بلکې د لپاره تصویر او قرینه په دې باندې سواء انټه لا یؤمنون دا لا یؤمنون چې دوی ایمان نه راوړي کته دی یاره کنه یاره دویم نمبر معنی مون پرون کړي وا چې نفي په معنی باندې راځي لکه هل جزاء الاحسان الا الاحسان ملګری دا هل چې نه د لپاره د استفهام نه چې آیا بدله د احسان دا د سینه نه مطلب دا هل جزاء الاحسان الا الاحسان بدله د احسان نه مگر دا احسان دریم نمبر مونږ پرون ویلو چې دا حمزه راوتی د لپاره د انکار لکه غیر الله تدعونا یا الیس الله بکاف عبدا دلګي یو قرینه غیر الله تدعون کې لګا دا چې الله پاک په خپل باندې روسو فرمای بل ایاه تدعونا ها نو غیر الله تدعون دلګي دا باندې انکار د چې تاسو الله پاک نه را بلې دي نو څوک برابر دي صرف او صرف الله پاک برابر او الیس الله بکافین عبد دلګي یو قرینه و یو خوفونه کنه دویم دا چې دلګي دا حمزه د لپاره د انکار دا حمزه انکاری هم په نفي باندې دلالت کوي او دا حروف لیس او غیر دا هم په نفي باندې دلالت کوي او نفي چې په نفي باندې داخله چې د اثبات پیدا ورکړي نو غیر الله تدعون اي بغیر الله د سوره بل مطلب دا چې تاسو بغیر د الله پاک نه بل څوک مرا بل بلکې صرف الله پاک را بل او الیس الله بکافی نام دا اي تاسو الله پاک د خپل بنده لپاره کافی نه مطلب ولې نه کافی دی د خپل بنده لپاره سلورم معنا من کړي و چې او دا راځي د امر د لپاره د امر د لپاره لکه فهل انتم منتهون او اسلمتم نه حال انتم منتهون په معنا دا انتهو دي چې تاسو منه شئ او دې په پښتو کې مثال دی لکه یو کس تا یو کار نه منع کړل او هغه بیا کار کوي نو لکه ته قلاریږي کنه قلاریږي مطلب دا چې ته قلار څه لگا که ته ما دې کار نه منع کړی نه آیا ته قلاریږي دا کار پرې دی کنه پرې دی نو ته دې مطلب دا دی چې تاسو نه کوي چې تاسو دې چې لکه پرېدم کنه پرېدم او مطلب دا چې لکه ته ما منع کړی دا کار اوس پرې دی مطلب یې سره چې ته یې څنګه پرېدا څلورم پنځم نمبر معنا چې الته د ادوات الاستفهام په مجازي معنی کې استعمال وي نو دا غي لپاره نه لکه الله پاک محمد کې فرمای اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين اتخشونهم ایتاسو یریږي بس الله پاک ډېر حقدار دی تاسو ته یریږي اوس دا آیت اتخشونهم دلګي را حمزه د پاره د استفهام نه ده بلکې د پاره د نه ده قرینه به سره قرینه دا چې دلته الله پاک په دې قران مجید کې چې په کوم ځای کې دا آیت ذکر ده نه الله پاک مؤمنان ته د جهاد ترغیب ورکړي چې تاسو لري کافرانو سره جهاد کوئ او دا الله پاک د مؤمنان تحریر یعنی را پاره په دی باندې چې تاسو د کافرانو سره وجنګي او بیا الله پاک فرمایي قاتلوهم څنګه آیت قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم دغه ځکه دی کنده آیت نه اتخشونهم فالله احق ان تخشوهم نو الله پاک فرمایي چې تاسو سره څنګه بیا د الله پاک تاسو کوي اتخشون تاسو یریږئ د دینه مطلب د چې مې یریږئ دي لا اتخشون دلته په معنا ده لا تخشونهم او قرینه پرې باندې خو یو دا چې جهاد آیتونه دي او دای کې الله پاک مؤمنان له ترغیب ورکړي دویم ته چې فالله احق ان تخشاه چې الله پاک ډېر حقدار دی چې تاسو داګې نه وایریږئ نو تاسو د دې کافرانو نه مې یریږئ بلکې الله پاک نه چنده وایریږي نو دلته را حمزه خو د پاره د استفهام ده لیکن دلته کې په معنا دا نه باندې اذر لا تخشون تاسو مې یریږئ داګې نه لکه پوه شو باندې ها لکه دې
دای کې په پښتو کې موږ د مثال وو عام دای کې مطلب تا یو کار سړی منع کړی او تور دې چې لکه ته وسوم دا کار کې مطلب دا چې لکه دا کار مکوا دا کار مکوا دا اگر ته هغه کار نه منع کړو ته بیا ته پوښتنه کې چې ته لکه ته وسوم دا کار کې مطلب دا چې لکه وس دا کار مکوا ته دیوانی پوښوي نه دلته کې دی ادوات الاستفهام کې حمزه راغلا فالله احق ان تخشوا اتخشونهم خو معنی چې نه دل لګي نه هیدا چې اتخشون به مان لا تخشون مان چې تاسو مې ریګی پوښوي شپږم نمبر معنا د مجازي معنی کې هغه د تشویق ویلېږي شوق او رغبت د یو کار لپاره یو سړی را پارول اته شوق ورکول اته رغبت چې دا پیدا شي الله پاک فرمای هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم چې آیا تاسو ته یو د تجارت وغیما چې تاسو د عذاب الیم نه تاسو ته درناک عذاب نه تاسو ته نجات درکې نو دل کې دا حل جنین در لپاره د استفهام نه لري چې آیا تاسو ته وغیما کوونه خیما دا مطلب نه لري خو دل تشویق د لپاره د شوق د رغبت د لپاره د مینې حاصلول لپاره او قرینه په دې باندې دا من عذاب الیم تنجیکم من عذاب الیم دا چې تاسو د تجارت خیمه او تاسو دلالت په دې تجارت باندې کومه چې و تاسو د عذاب الیم نه دردناک عذاب نه تاسو ته عذاب نه نجات درکې او هر سړی دا غواړي چې ما د عذاب الیم نه د عذاب نه ماته نجات میلاو شوه پوهیږي به باندې نو دلګي دا حل د پاره د تشویق ته تشویق یعنی مخاطب او خبره باندې هغه ته شوق ورکول هغه رغبت پیدا کول هغه او قرینه په کسره لا تنجیکم من عذاب الیم دا هغه پوښوي و نمبر معنا هغه تعظیم چې دا ادوات الاستفهام راځي د پاره د تعظیم لگا الله پاک و فرمای من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه سوق ده هغه ذات چې سفارش بوږي د الله پاک په نسبت الله پاک مخه تا مگر داغه د اجازه نه بغیر مگر دا په اجازه باندې نیو غدل لګي دا دامن د لپاره د استفهام نه لري زګه چې استفهام ویل کېږي دي دا چې نه پوها متکلم د پوها مخاطب نه د خبر په باره کې علم حاصلول طلب کوي او دل لګي الله پاک ته پوښ کوي چې منزل لذي دا مطلب دی چې راګور الله پاک ته پته نشته نه الله پاک بار سبا نه عالم او بذات سوره بار سبا نه الله پاک عالم خبير ذات ته نو الله پاک د پوښونه نه کوي یو قرنه خدای چې الله پاک او بل قرنه الا باذنه لا الا باذنه چې څوک د هغه ذات سفارش وکي دریا الله مگر د الله پاک په اذن باندې نو الله پاک ډیر زیات لوی ذات چې دغه اجازه نه بغیر څوک سفارش هم نشي کولای د خبره باندې پوښتنه تاسو اتم نمبر معنا چې کوم مجازي معنا نه تحقیر د پاره تحقیر هغه لپاره مثال ذکر کړل احد الذي مدحته كثيرا ادا اکسته چې ته ډېر ځات صفاتونه کوم دا نو دل لګی دا اهم ز استفهام چې نه نو دا د پاره تحقیر ده او دل لګی قرینه پرې باندې دا هزار هاذا ان شاء الله سلورم نمبر واقع کې به دا هاذا استعمال لاشي چې هاذا کله کله د تحقیر لپاره استعمالي دا یو کس مبارک ته ډیر زیات خبرې کوي ته یې را دې د سیره او چې کله ته ویني او دا هغه حالت ته مخامخ راشي ولکه دا کس ته چې صفاتونه کوي ماته دا لکه مطلب دا چې د کته چې ماته څومره صفاتونه کول اته ماته څومره اوچته وو نه دونه نه غوډه سپک سړی دی وې لکه قران مجید کې الله پاک کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کافرانو او داغي د خدایانو او داغي به بدر دی ویلې نه کافرانو مخبل نور خلکو د خبرداري ورکو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخله براله نو کافرانو هذا الذي يذكر الهتكم ادا یکست چې تاسو خدایانو ته بدر دی وای نو دلګي دا هاذا دا قرینه نه پرې باندې چې دلګي حمزه د پاره استفهام نه ده بلکې دا حمزه تنندر لپاره تحقیق ده ځکه کس ته خو پته ده کنه چې ماته اوس مکه خبرو چې یو کس هغه په باره کې تډیره خبرو کې چې د سره او بیا ته هغه نه تاسو کې چې احاذ الذي مدحته كثيرا ادا کس ته چې دا ماته د دې په باره کې ډېر صفاتونه چیندا بیانول نو ځلګي کدار لپاره استفهام نه ده ځکه استفهام د لپاره وینو باخو پکاره چې نه پوه متکلم د پوه مخاطب نه تاسو کې نه لګو هغه د مخ کې نه اپو پیژنې پرې ما وایي باندې نو اتم نمبر معنا تحقیر ده نو ګره اتم باندې مونږ تسویه نفي انکار او امر د سرو مونږ په نوم لري
تسویه نفی انکار او امر نن سبق کې موږ سلو نور وي نهي ویلا او تشویق وي تعظیم وي او تحقیر وي اتم نهم نمبر معنا هغه تحکم ده تحکم لګيږي بچا پورې ټوکه استهزاء کول ها د چا به ټوکه او استهزاء کول دا تحکم ده لکه ته مثال دی ذکر کړه ده عقلک یسوغ لك ان تفعل كذا ایستا عقل دته د اجازه ترګی چې ته دا کار وکې عقلک یسوغ لك ان تفعل كذا مطلب یو انسان دی دیو ناروا کار کوي غلط کار کوي ناروا کار کوي نو د انسان عقل سلیم چې کله د انسان عقل برابر وي د انسان عقل سوي برابر وي نو دا د عقل سلیم انسان ته د خو خبرو حکم کوي او د بد خبرو نه دا انسان ته دا منع کوي خو چې کله یو انسان غلط کار وکي نو تور ته په ټوغه پورې کې چې لکه ستا عقل ته دا ویلي چې دا کار شو وکا نو لګي دا دغه جنن د لپاره د استهزاء ده دا حمزه جن د لپاره د استهزاء راغله د لپاره تحکم راغله تحکم نو حان هذا تحکم لګي استهزاء د بچا پورې ټوغه کول هغه بری خبر مان پوښوي او دلته قرینه سره دا عقل کوي یسوغ لك چې دا عقل لټکه چې په استعمال کړه نو عقل چې عقل سلیمي ناغه انسان ته د خو خبرو حکم کوي د بده کارونه منع کول حکم ورته کوي او ته یو کار انسان غلط کوي تور دې چې الک عقل کوي یسوغ لك ستا زړه ته ستا عقل ته دا خبره کړی دا پوښوي نو هم نمبر معنا اته حکم د لسم نمبر معنا تعجب چې دا راځي لپاره تعجب دا استفهام لکه مالی هذا الرسول یاکل طعام او يمشي في الاسواق کافرانو په ځین کې دا خبره وا چې زمنګ د هدایت لپاره به الله پاک یو فرشته چې نه دا به الله پاک را لګي د هدایت لپاره رسول چې دا فرشته پکار دا رسول څه پکار دا فرشته پکار دا ځکه فرشته پکار دا چې فرشته چې نه دا غي بلکه خوراک د به حاجت نه اسکاک د به حاجت نه او خواهشات به نه او دا خو دا انسان چې دی لکه بشر چې دا رسول نه چګره ځکه چې خو زمونږ په شان دي خوراک کا زمونږ په شان دي لغوي نو الله پاک په دې دا خبره الله پاک واضح کړی دا چې انسان د هدایت لپاره الله پاک انسانان چې دا ورالېږي لولا انزل عليه ملک الله پاک بل دې جواب ورکړل دي چې دا کافران وای وقالو لولا انزل عليه ملک فرشته ول نازلېږي ولو انزلنا ملكا لقضي الامر یا لکه په دې اسمه کې بل آیت ته معنی دار مفهوم چې په دې اسمه کې دغه اوسېدلې فرشتي اوسېدلې لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون في الارض لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا نو بولا فرشته جناب رسول الله لګله او په دنیا کې انسانانو سیږي ندي انسانانو د هدایت لپاره د سیو انسان پکارو چې هغه د دوه بشانته خوراس کا کوي د دوه بشانته خواهشات دي د دوه بشانته هر څه کوي او به تل نه دا هم لگا په هدایت باندې او خلکو د هدایت کوي نو کافرانو چې وکاله په امر علیه السلام په بازار کې لو ناغو به تعجب کو چې مال حاضر رسول دی رسول له څه شوی دی یا ګلو توامه د زمون بشان خوراک کوي وایم شو په اسواق په بازارونو کې ګرځي نه او به خبر مان تعجب کو چې د رسول لپاره دا خبرې نه دی پکار چې هغه خوراک کوي زمون بشان په بازارونو کې ګرځي په هغه باندې نو دلته دا ما استفهامیه دا چې نه د لپاره استفهام نه ده بلکې د لپاره تعجب راغله یو رسم نمبر معنا تنبیه علی الضلال تنبیه علی الضلال مطلب دا دی چې انسان گمراه وي او ته په دې گمراهی باندې خبرداري ورکه لکه الله پاک قرآن فاین دا منتشر ته زی نه دلته قرینه هغه دادا چې الله پاک قرآن مجید کې فرمایي وما هو انه لقول رسول کریم دا قرآن مجید دا یو معزز رسول جنه دا قول دی وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم وما صاحبكم بمجنون ها چې تاسو ملګری لیونه نه
او بل الله پاک او ما هو بقول الشیطان الرجیم چې له شیطان رسل شي خبره نه چې یو کلام د سره چې هغه د رسول معزز د طرف نه راغله لري وینا د رسول معزز دا او سو د ملګری باندې نازلېږي غلي ونه نه لري او نو تاسو بیا د هغه خبره منول نو فاین تذهبون تاسو کم طرف ته ځئ مطلب دا چې دا قرآن مجید دومره هدایت والا کتاب دی چې کم ته د چا طرف نه راغله لري چا په ذریعہ سره راغله لري بچا باندې نازل شوی نه د دې خبره تقاضا کوي چې تاسو دا ومنئ تاسو بیا هم نه منئ نو تاسو گمراه نو فاین تذهبون تاسو چرته ځئ هغه بری خبره باندې پوه شئ ها لکه انسان دی او هغه سیدو طرف ته تلل غواړي سیدو او دې طرف د مخ دې طرف ته روان دي تور ته چاله کته چرته روانه مطلب دا چې ته سیدو ته زینو سیدو طرف ته خدا لار ده ته دې طرف ته څنګه روانه تنبیه علی الصلال او دلسم نمبر اخرنه معنی دا والوعید وعید لپاره دې اندازي دا کته مثال ذکر کړه اتفعل کذا وقد احسنت الیک الک ته دا کارونه کوي الله چې ما سره ډیر زیات نیکی کړی دي نو دل لګي دا وقت احسن دوی لګي دا قرینه په خبره مانی نه چې دل لګي دی خپل معنی چرندانه نه مراد چې اتفعل کذا کته دا کار کوي ځکه چې ته پته لري چې دا کار کوي ها او حال له وقت احسن دوی لګي دا قرینه په باندې چې ما سره ډیر زیات احسانات کړی پتا مانی او بیا هم ته دا چل کې الګه پوښښ مې مانی ها نو دا دولس معنی شوي چې مجازي معنی دولس یو چې دا تسویه نفي انکار امر پرون ویلا شو او نن اتمنګ ویلې نه تشویق او تعظیم تحقیر ها نه تشویق تعظیم او تحقیر او لسنا تحکم تعجب او تنبیه علی الضلال او وعید نو دا وګورئ به کو نو څه نشته خو الفاظ ورته ومنو پنځم نمبر 1 نهي او کله کله راځي د الفاظ استفهام د نه لپاره لکه مثال اتخشونهم نو لګي د اتخشون په معنا لا تخشون باندې له اتخشون په معنا څه باندې لا تخشون فالله احق ان تخشوا الله په ډېر تاسو ویلې راګینه شپږم نمبر معنا او تشویق او راځي کله کله د الفاظ استفهام ادوات الاستفهام د تشویق د لپاره تشویق یعنی یو کس له یو کار باندې ترغیب ورکول هغه شوق راوچتول لکه الله پاک فرمای هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم ایزه تاسو ته وخما چې تاسو ته د تجارت چې تاسو ته عذاب الیم نه درناک عذاب نه تاسو ته نجات درکې نو دلته مراد دین د تشویق ته او قرینه یو خبره من لګداله چې من عذاب من تنجیکم من عذاب الیم بل الذين مكروا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من دغه آیاتون والتعظیم دا تعظیم د پر راځي لکه من الذي يشفع عنده ندلګي دا من چې د لپاره د استفهام نه بلکې تعظیم د لپاره ده او قرینه باذنه الا باذنه اتم نمبر والتحقير تحقیر د لپاره دا راځي او یې پر مثال هذا الذي مدحته كثيرا ادا کسته چې دې زیات تعریفونه کوي او قرینه باندې باندې لګي دا هذا له چې هذا د کله کله دا هذا خو اصلي وزن لري اسم اشاره لپاره شوی الګه او له کوجره پس ودرېګا دا اسم اشاره لپاره شوی دا لیکن کله کله هغه استعمالي په مجازي معنی کې د تحقیر لپاره اوس براشي انشاء الله سلورم باب کې نو دل لګی دا هذا دا قرینه لري باندې تل لګی دا حمزه لپاره د تحقیر دا والتحكم تحكم لګی کې استهزاء ټوکو دا لکه عقل کو یسوي لك ان تفعل كذا استا حکم استا عقل ته اجازه درکې عقل کو یسوي معنا اجازه درکوي تا چې ته دا کار وکې نه لګي دا عقل کو یسوي لکه دا قرینه په دې معنی چې لګ خپل معنی نه مراد والتعجب او لسم نمبر معنی تعجب د پر لکه مالی هذا الرسول یاکل الطعام او دلته قرینه چې نه هغه د کافرانو د اعتقاد دی چې رسول دین دا بشر نه شګیره رسول زموږ په شان دي دا انسان نه شګیره یو لسم والتنبیه علی ضلال فاین تذهبون او دل قرینه انه لقول رسول کریم وما هو بقول الشیطان الرجیم هغه آیتونه دي والوعید او دا وعید پر لکه تفعل کذا وقد احسنت الیک لکه تدسی کار کوي الله چې مسله ډېر احسانات کړي نو دلته دا تفعل وقد احسنت الیک دا قرن پر باندې چې خپل معنی دې نه مراد بلکې لکه وعید هغه یې پر باندې چې لکه ما صدر دونه خکړي دی او تا دا کې نو دا استفهام ته ټول یاد کوي خو دا مجازي معنی هم یاد کوي مل حقيقي معنی دا ټول چې دا بیا ان شاء الله ثواب اورم سینا